اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ جی نن د لیاقت شباب صاحب په جنازه کې ټول مشران دوستان ورکران لګیا دي شامل شوي دي. الله پاک دغه جنت الفردوس نصیب وګرځي. او لیاقت شباب داسې او سړی او داسې هستي وه چې د دې وطن ته ډېر لوی نقصان ورسېدو. هغه د غریب سړي یو اواز و، د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکر خاص کر د هغوی اواز و. همیش له د خپل حق د پاره په هر محاذ باندې جنګېدلی دی او د خپل حق د پاره په هر ځای کې خپل اواز اوچت کړی دی. او په دې وطن کې هغه چې څومره خدمات دي هغه چانه پټ نه دي. تاسو وګورئ چې څومره په خپل وخت کې هغه د خپل ډپارټمنټ اکسایز اینډ ټیکسیشن کې څومره فیسیلیټیز ډپارټمنټ ته ورکړي دي، څومره برتیانې کړي دي، همدغه غریبو خلکو ته پکې سپورټ ورکړی دی. نو په دغه وجه دا ټول خلک څومره لویه جنازه څومره خلک راغونډ شوي دي دا د هغه کردار باندې. او حالانکې زمونږ هم یو ورور و، زما دوست هم ورور مې مو داسې وخت و چې مونږ اکسیډنټ کړو. زه خپل هم ډېر سیریس پوزیشن کوم دا چې کوم سټیج کې دی نو دې سټیج نه زه تېر شوم. دی به ما سره ډېر ښه وخت تېر کړی، زما به اکثر ډېر تپوس کولو. نو یو ډېر قیمتي اثاثه وه او په دې باندې پاکستان پیپلز پارټۍ ته ډېر لوی نقصان ورسېدو. او زموږ پاکستان پیپلز پارټي د داسې سړي نه دا ته محرومه شوه چې داسې هستي به په سلو کالو کې بیا پیدا نه شي. الله پاک دې وبخي. شباب صاحب یو ډېر عظیم الشان شخصیت و، بل د نوښار لپاره او د هغه ډېر خدمات او حقیقت خبره دا ده چې نوښار لکه نن یتیم شو د یو ښه لیډر نه. او تاسو جنازه وکړه ده هر یوې پارټۍ نه هغه ته کس راغلی دا نه، هغه هر سړي سره یو مینه کړې ده. شباب صاحب هر سړي ته به وي بچې څنګه یې. ما سره دوه درې ورځې مخکې دلته کې ملو شو جومات کې موږ سره فلم را سره ملو شو او چې ما ته څنګه پته ولګېده نو ډېر انتهایي زیات کله خفه یو. او والله چې زړه مو بس نور څه ویلی نه شي د هغه لپاره. نو بس الله تعالی دې ولې جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او عوامي نیشنل پارټۍ د هغوی په درد دُخ کې شریکه ده او الله تعالی دې ولې هغه جان ښایسته کړي. السلام علیکم جی. دا ټیم مونږ د لیاقت شباب صاحب څوک چې د پاکستان د پیپلز پارټۍ د پېښور ډیویژن صدر او سابقه صوبایي وزیر د هغې جنازه کې ولاړ یو. او زه دن دا ګڼم چې دن کوم چې ټول دن ضلع نوښار بلکې پوره KPK یو څوک په عالم کې دی. لیاقت شباب د سیاست یو د خدمت یو ډېر نوموړی نوم و او هغې دا ثابته کړې وه چې کله هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ طرف نه صوبایي وزیر پاتې شوی نو هغه ضلع نوښار کې دلته سلونو کسان سلونو ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. او یقینا نن د نوښار هر یو زلمی د هر یو ځوان بلکې ټول د نوښار عوام نن په څوک په عالم کې دي. الله تعالی دې لیاقت شباب دې درجات بلند کړي او هغې د جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. شباب صاحب زمونږ یو ډېر خوږ او ډېر دیرینه قربانو والا د نوښار دپاره هغه چې څه کوله او خدای شته چې ډېرو خلک پارټو نه لاړه راغه خو دې په خپل دغه ولاړو ولې چې دا یو دغه نظریاتي کارکونو جوان مردو او ډېر افسوس دی ډېر بې ټیمه نوښار یتیم کو. نو خدای پاک دې ډېرې سختې تېرې کړي دي او الله ډېره کامیابي ولور کړې وه. خدای دې کامیاب کړي په هغه جان کې. ډېره لیاقت شباب صاحب جی زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ عظیمه سرمایه وه. الله دې هغه وبخي او د هغه خلاف ډېر په مشکله پوره کېږي. د پارټۍ لپاره هغه ډېر خدمات و، ډېر لوی جدوجهد دی. نن دا وګورئ د حاضرین دا چې سودي مخلوق ته وګورئ دا د هغه مخلصي او د هغه خلوص و چې نن دنیا ورته حیرانه ده چې دا څه دي. زه په دغه به وایم چې الله دې لیاقت شباب هغه عمر ښایسته کړي او الله دې ورته که څه ګناهونه شوي الله دې ورته مغفرت نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې د علاقې په سطح باندې د نوښار په سطح بیا د صوبې په سطح بیا بالخصوص د پیپل پارټۍ په سطح باندې دا یو عظیم کردار او یو عظیم انسان او زه نه پوهېږم چې پاره لکه خیال مې نه راځي په روان ډېرو کلونو کې به د شباب صاحب نه بدل یا د خالي چې کومه د فضا چې کومه جوړه شوه دغه شوه نو دا پور کېدی نه شي. او زمونږ د پیپل پارټۍ له طرفه
د نوخار د عوامو طرفه د هغې څوکوارانو سره د هغې خاندان سره او د پیپل پارټۍ ورکر سره پوره همدردي ده. الله دې هغه له بهتر جنتونه ورکړي او خدای دې وبخي سره د خاورو او خدای دې خیر راپېښي. او د پیپل پارټۍ ورکر ته زما دا خواست دی چې هغه د شهید بیبي جنډه چې دا لاندې کېدو ته نه ده پرېښي او د ذوالفقار علي بټو صاحب جنډه هغه لاندې کېدو ته نه ده پرېښي. که په یوازې سره و که ملګري و که هر رنګه حالات و هغه د پارټۍ چې دی د هغې دپاره هغه ورپور جدوجهد کړی دی. نو زما خپل ورکر ته خپل وروڼو ته خپلو میندو خویندو ته ټول خواست دی چې هغه خو زمونږ نه لاړو خو مونږ به اوسه پورې همیشه به دا ګڼو چې زمونږ ترمنځ دی او د پیپل پارټۍ اجنډه چې ده د هغه چې کوم ارمان انشاءالله هغه به پوره کوو او که خیر د نوخار او دا صوبه چې ده دا به که خیر د پیپل پارټۍ چې دی د اجنډه به اوچته وړو انشاءالله. مینا محبت او د پاکستان پیپلز پارټي تاسو وګورئ نو د هغې دپاره د هغه خدمات د څلوېښتو 50 کالو نه او د نوخار دپاره د هغه خدمات چې کوم دي نو هغه د چا نه پټ نه دي. الله دې هغه خاورو سره وبخي او دا مونږ سره چې کوم آیان دی شایان دی معز دی دا د شباب صاحب نوسي دي لیاقت شباب صاحب او دوی د لندن نه راغلي دي پرونه او دوی دلته او خدای دې دوی له صبر ورکړي دوی له دې الله دې ټول کور ته چې کوم دی نو صبر او خدای دې په دې باندې رحم وکړي او خدای دې الله پاک دې دا بچي چې کوم دي نو د هغه په نقش قدم باندې وچلې زموږ مکمل طور باندې د یوسف سره د هغې چې کوم زوی دی او د هغې کوم لوایقین دي نو هغې ته د صبر او تعامل ورکړي. لیاقت خان دې الله وبخي یو ډیوټډ ورکر و یو ښه انسان و یو ښه دوست و د دې پارټۍ یو فاونډر ممبرز کې راته هغه خدمات د دې نوخار دپاره د پیپلز پارټۍ دپاره د دې صوبې دپاره زما په خیال د چا د سپورټ پناه خبر نه ده. زړه نه به د ورکرز دپاره په خدمت هم کوو په هر پلیټ فارم نه به اواز هم اوچتو ایون په خپلې پارټۍ کې به د ورکر دپاره جګړه کوله. الله دې هغه وبخي او الله دې هغه پسماندګانو ته د هغه وروڼو ته د هغه بچو ته صبر ورکړي او الله دې هغه الیت دغه په بچو کې د وروڼو کې واچي چې څنګه هغه خدمت کړې د لیاقت خان د دې نوخار دپاره د دې پارټۍ دپاره دا زما امید دی انشاءالله چې د هغه بچي کې د وروڼو کې به دا الیت انشاءالله چې د دې قوم او د دې علاقې خدمت